دا میاندې دي دا خویندې دي او بیا په دې سایډ باندې ناست چې دا د دې ماشومانو پلاران دي یا د دوی وروڼه دي یا یې سرپرستان دي نو دې ته دا خبره کوم یو ماشومه دلته کې راغله او هغه د زنانه په حواله باندې هغه د فیمیل په حواله باندې ډېرې خبرې وکړلې او فرام د ویري بګنینګ هغې د مایوسۍ خبرې کولې چې دې معاشره کې دې ماشومې ته خپل مقام نه میلاوېږي دې زنانه ته خپل مقام نه میلاوېږي لهذا په هغې باندې یو تک خبره کوم بیا خپله خبره ختمومه زه هغه مور ته وایم چې د چا لور نن په دې سکول کې ده زه هغې خور ته وایم چې د چا خور نن په دې سکول کې ده او زه هغه پلار ته وایم چې د چا لور په دې سکول کې نن دې مقام ته رارسېدلې ده نو زه تا نه مبارکبادي هم درکوم خو دې دغه بچې چې هغه دلته کې په دې ځای باندې د خپل احساساتو د احساسې کمترۍ او د برترۍ خبرې وکړله نو هغې له جواب په یو دوه ټکو کې ورکومه چې بچیا ته زما لور یې خو ستا چې کوم احساسات دي او د احساسې کمترۍ او د برترۍ خبره تا وکړله نو د ټولو نه اولنۍ ستا د پیدایش په ورځ باندې د ټولو نه زیاته که خفه ده نو هغه ستا مور خبره او هغه ستا پلار خبرې دا یو یونیورسل ټروت دی داسې یو حقیقي خبره ده چې د دې نه څوک انکار نشي کولی په دې مجلس کې نن ډېر نارینه ناست دي دا د پلارانو په شکل کې دي دا د وروڼو په شکل کې دي خو چې کله د ده په کور کې ماشومه پیدا کېږي نو دا خفه او چې کله د ده په کور کې ماشوم پیدا شي نو بیا دی خوشحاله دا یو تضاد دی او که تضاد نه دی نن دلته خبره زه د ماشومې کومه د ماشومې په حق کې خبره کوم نو د دې ماشومې حق تلفي دا د ده په کور کې د ده د مور او پلار نه شروع کېږي او بیا بچو دا واورئ د خپلو لوریانو ته دا ویم تاسو په دواړو غوږونو باندې واورئ ستاسو استحصال ستا په کور کې ستا د مور د لاسه شروع کېږي او هغه دا دی چې نن نارینهو ته هغې ته ډامیننټ کردار حواله کېږي خو دا ماشومان یې ورته کور کې که جارو وهي نو دا ماشومه وهي که لوښی پاکوي نو دا ماشوم یې پاکوي که ماشوم کناروي دا زما لور یې کناروي خو که زما زوی چرته جارو ته لاس کړي نو زما د دغې ماشوم مور هغه راپاڅي وایي په ما باندې کم رااړی ته وایي دا کم تا په لاس کې وایي زه جارو لیدل نه غواړم دغه ماشومه به جارو وهي دا ماشومه به د ماشومانو کپړې وینځي دا ماشومه به د خپل مور او پلار کپړې وینځي خو مور هم په دې خوشحاله ده پلار هم په دې خوشحاله دی او بیا د مور په دې کور کې د دې کوم ژوند چې تېرېږي هغه ځان له مشکلاتو سره دی هغې باندې که تفصیلا زه خبره کوم تاسو ټول تنګ شوي تاسو ټول ډېر طویل پروګرام واورېدو زه مزید تاسو تنګول نه غواړم خو د دې ماشومې استحسان په دې کور کې د خپلې مور د لاسه د خپل پلار د لاسه د خپل ورور د لاسه د خپل ماما د لاسه روان دی چې دا ماشومه کله د دې کور نه وځي نو ګوره دا تور سړي دا ډېر مظلوم قوم دی مظلوم قوم دی او دا تور سړي چې کله د دې کور نه وځي او په کوم انداز وځي د هغې احساس د یو پلار په حیثیت باندې زما سره شته دی خو دغه ماشومه چې دا هر وخت په دې خپل پلار باندې ژاړي دا په دې خپل مور باندې ژاړي دا د پلار او د مور په غم او درد کې شریکې دي خو چې کله د میراث خبره راځي او دغه ماشومه خپل حق غواړي نو بیا پلار اولنۍ د په دغه لار کې رکاوټ جوړېږي مور یې ځان له په لار کې رکاوټ جوړېږي او دې مور دې خپلې مور ته وایي بچیه وایي د خپل خاوند په کور باندې دې صبر وکړه دې په دې دغه کې ستا هېڅ حق نشته دی تاسو له ما سره کار کوئ زما درخواست دا دی دا درخواست مې ته واورئ ای زنانو زما خویندو زما میندو زه نن په دې ډېره خوشحاله شوم چې دلته کې د زنانو اکثریت راغی او هغه میچې ور زنانه دلته کې راغلې او بیا په دې خوشحاله شوم چې یو بوډا او بوډۍ مې ولیدل چې وګورې د لاس کې نیولې وه دې پروګرام ته راغله حالانکې زما ناروغ خبره کوي چې د بوډا او د بوډۍ د ژوند څه دغه دی خو د دغه ژوند د مینې نه لا تاسو نه خبر چې کله بوډاتوب ته ورسېدي نو د بوډا او د بوډۍ چې کوم ژوند دی احساس به سره هغه پیدا شي دې ته زما دا درخواست دی اخرنۍ درخواست دی خبره ختمومه هغه دا ده
چې نن دا میندې څومره خوشحاله دي، نن دا خویندې څومره خوشحاله دي، نن دا په دې ښی طرف باندې چې کوم پلاران ناست دي، کوم وروڼه نوجوانان ناست دي، دا څومره زیات خوشحاله دي. خو یو تپوس درنه کومه، یو تپوس، او هغه دا دی چې کله یو سړی په لار یو هلک په لار کې ولاړ دی او دا په دې لار باندې زما د دې بچیانو د دې ظلم کېږي، ګزرګاره او دلته هلک ولاړ دی او باش نوجوان ولاړ دی چې د ده د ودرېدو په وجه باندې زما دغه لور، زما دغه بچې لار بدلوي یا هلته چې ولاړه ده هغه تللی نه شي. نو دا راته ووایه چې د ده مثال د هغه سپي نه دی چې د کوم سپي په وجه باندې ما او تا د کوڅې او د لارې او د یو ځای د بل ځای لارې بدلو. لهذا درخواست زما دا دی چې زما نن لور پیدا ده، زما خوش کړې چې زما نن د بل د لور احترام ونه کړو، زما نن د بل د مور احترام ونه کړو، زما نن د بل د بچي احترام ونه کړو. زما د بچي، زما د لور او زما د مور احترام دا به چېرته هم نه کېږي. او دا آخرنۍ خبره دا ده چې دې خویندو ته او دې وروڼو ته دا درخواست دی زما چې ګوره ما اول په یو بل سکول کې هم دا خبره کړې وه، نن بیا هغه خبره دوهراوم چې ستاسو دلته کې د پرفارمنس په وجه باندې ستاسو د مشرانو زړونه نن ته کتو دي، نن په څومره خوشحالۍ باندې هغوی کورونو ته ځي. خو ګورئ بعض وخت کې بچو، لوڼو او زامنو زه تاسو ته دا پیغام درکوم چې ستاسو د غلط کردار په وجه باندې، ستاسو د بد اخلاقۍ په وجه باندې، ستاسو د معمولي لغزش په وجه باندې نن هغه مور چې هغه په تا باندې فخر کوي، خو دغه مور به سبا په یو مجلس کې د ناستې نه وي، دا مور به له چا سره سترګې نشي ملولی، دا مور به له چا سره خبرې نشي کولی، او د هغې زړه کې به دا دننه یو خامان پروت وي چې هسې نه چې ما ته د خپلې لور د بدعملۍ پیغور څوک ونه کړي. او نن هغه زلمي نوجوانان شاګردان چې د هغوی پلاران نن خوشحاله دي، خو هغوی دپاره هم دا یو پیغام دی زما چې هغوی هم د کردار په حواله باندې داسې خپل کردار جوړ کړي چې د هغوی په دې کردار باندې یوازې د دې پلاران نه بلکې خلک ټول هغوی ته شاباس ووایي. دا د معاشرې دپاره ناسور نه جوړېږي. مجتمع زما دی، د استاد په حیثیت دی، د پرنسپل په حیثیت دی چې بچي ما ستا صحیح تربیت نه دی کړی، او که ما ستا صحیح تربیت وکړو نو دې معاشره کې نه د چا وعظ او نصیحت ته ضرورت دی، نه د چا درس او تدریس ته ضرورت دی. دا یو خاموش پیغام دی چې هره اداره په هر کار کې په سعود طالب علمان دې دغه ورکوي، دې معاشرې له ورکوي. خبره زما نه ډېره زیاته اوږده شوله، زه معافي غواړم. خو ته په دې کامیاب پروګرام باندې زه عبدالوکیل صاحب چې د هغه نوم عبدالوکیل دی او د هغه پیشه چې کوم دی هغه وکالت دی، وکیل دی، یو ډېر قابل انسان دی، خپل ژوند یې دې ادارې ته وقف کړی دی. نو په دې کامیاب پروګرام هغه ته د هغه سټاف ته مبارکبادي پېښ کوم. زنانه چې څومره زما خویندې دي، زما بچیانې دي، نارینه چې څومره زما وروڼه دي او زما بچیان دي، هغوی ته ټولو شکریه ادا کوم چې له اول نه والا تر اخره پورې ډېر په اعلی طریقه باندې دوی دا پروګرام انجای کړو، دا یې واورېدو.